د عمران خان په جیل کې څه دوه نیم کال ټایم پوره شو او تقریبا د 2 هفتو د پاسه څه ټایم کېږي چې د عمران خان سره ملاقاتونه مکمل بند کړي دي او زمونږ د لیډرشپ په دې ملاقات بند کولو باندې مکمل خاموشه دی. د عمران خان خویندې او زمونږ وزیر اعلی سهیل خان آفریدي د عمران خان سره د ملاقات لپاره نه پرېږدي او 2 هفتې کې دغه 27 آئیني ترمیم او دغه په ملک کې دغه ظلم او بربریت روان دی او دغه ذهني مریض دومره ذهني بیماره شوی دی د عمران خان د یری چې د عمران خان سره ملاقاتونه هم بند کړي دي چې د عمران خان د خولې نه داسې قسمه پیغام د قوم ته میلاو نشي او عمران خان خپل قوم ته خپل ورکرانو ته خپل ټایګرانو ته پیغام جاری نه کړي د یری نه دغه ذهني مریض داسې په یره کې دی چې عمران خان په جیل کې بند کړی دی او ملاقات له خویندې وزیر اعلی او د یو سیاسي لیډر د عمران خان ایم پی ای ایم مینه هغه نه پرېږدي. بل طرف ته زمونږ د لیډرشپ اسد قیصر، علي محمد خان، زمونږ چیرمن ګوهر چوکرکونه چې دا نه ټیم دی او نه تیره دی د عمران خان د ملاقات لپاره هیڅ قسمه د کارکردګي نه ښیي او زیر خپل ناجایز پلارانو د لاس لاندې کینی او د هغو د مرضی د لاندې زی او پارلیمنت کې بیانونه ورکوي او عملی کار بالکل نه کوي. لعنت دی په دغه لیډرشپ باندې.